بسم الله الرحمن الرحيم اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد وعلى ال سيدنا ومولانا محمد وبارك وسلم وصل عليه ربي زدني علما ربي اشرح لي صدري ويسر لي امري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. بارون سبق کې منګه د رؤیت تبارک تعالی په باره کې خبره تر کړې با. د رؤیت لول منګه په معنی ویلې وي چې په معنا انکشاف التام او یادا چې اوسې چرنده ثابت ده. نه موږ ویلو چې دا رؤیت تبارک تعالی د عقل په اعتبار سره جایز ده، کله چې د عقل نور خبرې وېسل شي جایز ده، ممکن ده، او په قیامت کې واقع ده. په دنیا کې ممکن ده غیر واقع، او په آخرت کې به دا واقع کېږي. مؤمنان خپل رب اینی رؤیت تبارک تعالی د اثبات لپاره عقلي دلایل پرون سبق کې چنن دا ذکر شو. ځکه چې هر یو څه چې دا موږ اینو کم اعیان او اعراض دا چې لیدل کېږي د دلیل لپاره علت مشترکه درې سونه کېدای شي چې هغه حدوث امکان دی او وجود دی. نو حدوث او امکان کې چونکې عدم ټکي راځي او عدم د علت جوړېدو صلاحیت نه لري، نو دا وجود د دې لپاره علت مشترکه ده او وجود په الله تعالی کې هم شي. بیا به اعتراضات او جوابات او چې لکه بیا به هر څه پکار ده چې دغه موجود وي، نو هغه پکار ده چې لیدل کېږي ډېر څه موجود دي لکه خوږواله تریخواله نه موجود دي، خوندونه موجود دي، اوازونه موجود دي، لیکن موږ غنینو نو ایته نه لکه دې مطلب نه چې دې روایت ممکن نه ده، بلکې الله تعالی صلاحیت نه کې حضرت هم په دې ستر وو کې چې موږ دا وینو. بیا به سلور اعتراضات نور چې وروته صحت نه دا خو دا وجود دا په معنی د صحت باندې دی، صحت دا صحت او جواز یو شی دی. خو د جواز په تعریف کې هم عدم راځي، نو دا هو دلیل آدمی شو ته آدمی سي صلاحیت نشي جو دا صلاحیت نه لري چې الله جوړ شي. بل اعتراض دا و چې را کدا هم نه مهمو، نو کې دې شي دا واحد نوعی ده، د واحد نوعی لپاره چې مختلف اسباب مختلف علتونه نه کېږي د علت موجوده بل لا چې لکه دا کومه نه شنو بیا آدمی سي دا د آدمی سي لپاره دغه صلاحیت لري چې د علت جوړ شي وجودي به لپاره چې خود آدمی لپاره کې دې شي. او دا موږ ویلو چې را د دې اشتراک د وجود د اعراض او د اعیان د اشتراک د دوانو اشتراک د وجود کې دا موږ نه منو. جوابونه ورکړل شو چې مراد موږ د علت ته هغه علت کم چې د رؤیت سره متعلق او قابل د رؤیت وي، چې قابل د رؤیت وي جو ادمي نشي کېدای. واښوي په دې معنی اول او درې متر دوانو د بچول ځکه چې یا ادمي نه لري بلکې دا وجودي سیز دی او دا وجودي سیز لپاره وجودي دلیل کېدای شي. او بیا درېم اعتراض په دې باندې د پښو چې لکه دا جسم او عارض سره دا که هر څه دی خو لکه د وجود کېدل د دې چې د لیدو دا لکه لري ته شی وینم ته لکه سب دا معلوم دی چې بس شعر روان دی موجود دی، انور ته را پته نه لګي چې لکه دا عین را روان دی که عارض را روان دی که تور را روان دی که سپین را روان دی، ته د جنس او د نوع پته نه لګي. نور نه ته څه ویني ته یار بس شی دی موجود نه لګي د لیدو دا دلیل دغه چې دا وجود دی نور دی. او اشتراک هم د دوانو په منځ کې ضرورت دی ځکه هر څه نه بغیر د علت نه راځي. وسو د دې رؤیت تبارک تعالی لپاره دلیل نقلی او دلیل سمعی د دوانو یو شی دی. نو حضرت موسی علیه السلام الله تعالی قرآن مجید کې دا واقع لیکل ولما جاء موسی لمیقاتنا وکلمه ربه، چې کله موسی علیه السلام زموږ ملاقات لپاره راغی او کله الله تعالی دا سره خبرې وکړې، موسی علیه السلام شوق پیدا شو چې دا الله زما سره خبرې کوي چې دا الله بسنګي. نو پزله کې شوق راغی وی چې ربي ارینی انظر الیک، الله ما ته ځان وخه زتا ته ګورم. نو الله تعالی ورته وی لن ترانی هرگز تما نشي لیدلې ولكن انظر الى الجبل دی غر ته وګوره فإن استقر مكانه فسوف تراني، کتا دا غر په خپل ځای باندې برابر شو دا غر په خپل ځای باندې ودرېږي ته به ما ووینې. خو چې کله هغه دغه شو فلما تجلى ربه للجبل، کله چې الله تعالی تجلی وکړله په دې غر باندې نو خر موسی جعله دکا وخر موسی صعقا، چې دا غر دا ټوټه شو رزه شو او موسی علیه السلام بیهوش پریوتو. نو کله چې موسی علیه السلام جوړ فلما افاق قال سبحانك تبت اليك وانا اول المؤمنين، یا الله ته توبه واسم تا رجوع کوم اته اول ایمان اورونکي. نو ګور حضرت موسی علیه السلام دا الله تعالی نه سوال کړی او الله تعالی ته وی چې تا ما عزت اينم
و د موسی علیه السلام چې سوال کړی دی الله تعالی ول جواب ورکړی دی د بخاری نه ځوحنه یا حضرت موسی علیه السلام جاهلو دته دا پته نه لګیدله چې کوم سوال الله پاک نه کول پکړ دی او کوم سوال الله پاک نه دی کول پکړ او دا خبره حسین نه خو شو به معنی حضرت موسی علیه السلام ته پته و چې دا ممکن دي ته کوه سوال وکړه کنه نو کته چې را موسی علیه السلام ته پته نه و نو جهل لازميږي چې پیغمبر شان دانه دی چې دا پته چې کوم خبرې په باره کې تاسو کول جایز دی کوم خبرو په باره کې تاسو کول نه جایز او دویم دا چې کته دا رؤیت د باری تعالی ممکن نوي رؤیت د باری تعالی محال وي او موسی علیه السلام ته پته ده چې بیا ما دا محال له رؤیت د باری تعالی محال له او دغه باوجود بیا د پوس کړه ده نو دا خو یو عبس او بے فایده کار ده دا خو د ټوکو کار ده او پیغمبر دې انداز چې ټوکو بے فایده کار نشي کولای واښوي یو دغه ده ویم دا ده چې الله تعالی د خپل رؤیت متعلق په استقرار جبل باندې لن تراني ولكن انظر الى الجبل فان استقر مكانه فسوف تراني چې ته ما نه شې لیدلای وزر خپل تجلی پر غر باندې کوم کدا غر دی ولیدو او غر ټینګ شو جو ته به امینه نو دلته الله تعالی د خپل رؤیت معلق کړل په سمانه په استقرار جبل باندې چې دا غر په خپل ځای باندې ودرېږي او دا غر په خپل ځای باندې ودرېدل دا یو امر ممکن دی او کم څه چې پر امر ممکن باندې معلق شونه هغه ممکن وي دیو جنا رؤیت د بار تعالی ممکن دا دلیل عقل دی خو شو بلی معنی دلیل کې رؤیت د بار تعالی الله تعالی معلق کړه په سمانه په استقرار الجبل باندې استقرار الجبل دا سره امر ممکن دی سره امر ممکن دی او کم څه چې په یو امر ممکن باندې معلق شي نو هغه د سیده هغه څه هم سوي ممکن دی خو شو بلی معنی اوس په دې باندې اعتراضات دي لاول دا و به زو مخکې وتقرير الثاني ویم تقریر یعنی د رؤیت د باری تعالی لپاره ویم دلیل چې هغه نقلی دلیل دی سمعي دلیل دی قال سال الرؤيه بقوله تپوس کړه د حضرت موسی علیه السلام د رؤیت پر خپل قول سره ربي ارب زما ارني وخيت ما تقبل انظر اليك چې زه وګورم تا فلو لم تكن ممکنه وای کچرته دا رؤیت د باری تعالی ممکن نه وي لکان طلبها جهلا نو دا طلب کول بیا جهل بما يجوز في ذات الله تعالی وما لا يجوز چې موسی علیه السلام دې خبره نه جاهلو چې لکه کوم خبره الله تعالی د تپوس کولېږي او کوم خبره الله تعالی تپوس کول ناجایز دي نو دا موسی علیه السلام د لپاره بس لازم شي جهل به لازم شي چې نه پوهه ده په دې باندې پوهیږي چې کوم خبره الله نه تاسو کول جایز دی او کوم خبره الله نه تاسو کول او د پیغمبر د لپاره د سي نسبت کول د سری صحیح نه دي په دې خبره باندې پوه شئ نو یا خدا لازميږي بهم او سفهن یا به لازميږي کما قلتوب او عبثا بفائده وطلبا للمحال طلب د محال والانبياء منزهون عن ذلك یا موسی علیه السلام ته پته نه او دا غي باوجود ته پوس کړه چې نو دا خو جهل لازميږي یا حضرت موسی علیه السلام ته پته وا چې دا رؤیت د باری تعالی ممکن نه نه رؤیت د باری تعالی محال دا غي باوجود بیا ته پوس کړه نو کوم کله او حضرت موسی علیه السلام ته د قبل د کما عقل کېدو د بے فائدې سوال کولو د دې هغه نسبت لشګیده ویم دلیل وان الله تعالی قد علق الرؤيه باستقرار الجبل چې دلته په آیت کې الله تعالی خپل رؤیت معلق کړل په استقرار جبل باندې وهو امر ممکن في نفسه دا استقرار جبل دا خپل ذات په اعتبار سره والمعلق بالممكن ممكن او معلق ممکن سره سي ممکن وینو رؤیت تبارک تعالی الله تعالی په ممکن څه باندې معلق کړل نو دا رؤیت تبارک تعالی څه شو ممکن شو لان المعنى هو ځکه معنی لري تعلیق الاخبار بثبوت المعلق یعنی خبر ورکول په ثبوت د معلق سره چیرې دا معلق ثابت دی عند ثبوت المتعلق به چې کله دا ثابت شي په متعلق به باندې یعنی کوم څه چې معلق دی په څه باندې معلق لشي نو دا به ثابت کنه او کوم څه چې ثابت موجود وي نو هغه څه کیږي لذلك والمحال لا يثبت على شيء من التقادير الممكنه او محال څه ده نه دا نه ثابتي کې په یو څه باندې تقادير ممکنه یعنی کم اندازه مقرر شي نه وقد اعترض بوجوه فدا باندې په اوسو طریقو باندې اعتراض کړی شو ده الګه پوه شوي دغه ماته وګورئ یو دا خبره ده چې حضرت موسی علیه السلام خو دا تپوس کړه د ربي ارینی انظر الیکا نو دا تپوس د ځان لپاره نه کړه بلکې د خپل قوم لپاره کړه چې دا قوم کافرو
نو هغه وی چیرې دا مونږ ته دا سوال مونږ ته الله پاک ته وایي چې مونږ ته ځان وخی کله چې حضرت موسی علیه السلام هغه ته کتاب راوړو یا ویل نؤمن لك حتى نرى الله جهرة ها نو دا موسی علیه السلام د سوال خپل ځان د پاره نه کړی خلکو د پاره کړو نه بچا دغه خبره چې بیا حضرت موسی علیه السلام بلې چې ارینی ما تخپل ځان وخی سبه ویلې اریهم هغه ته ځان وخی انظر الیک چې زه وګورم تا ته دته به نه ویلې نظرو الی چې هغه وګوري تا ته دسی ویلې او دسی نه ویلې نو دا خبر دې سره غلط ونه زما دا چې هغه چې موږ نه مسلمو دا خبره موږ تسلیمونو چې دا معلق علیه یعنی لکه څه چې معلق کړل شي دا ممکن دی یعنی رؤیت تبارک تعالی دا معلق علیه دی کنه نو دا سره ممکن دی ځکه چې د استقرار الجبل په داسې حال کې چې هغه تحرک کوي نه دا محال دی ځکه حرکت او استقرار یعنی مضبوطېدل یو سیسټینګېدل ودرېدل او حرکت دا د بل سرسري محال دی نو ورته محال به حل وي کنه چې کله په یو وخت کې یو څه هم رقیږي او هم چې دا په ارامني نو هغه ناممکن دي محال دي او دا محال نه دي چې اوسس کې هم الله تعالی چې دا قدرت دا رقیدو کې خود له هم په قدرت چې دا ساکن کېدو کې خود له پوه شوي اقواها د وقیا تر د بوجوه دې باندې اعتراض کړل شي په اوسو وجبانه اقواها د ټول نه اولنه قوي دلیل هغه ده چې سوال موسی عليه السلام كان لاجل قومه چې موسی عليه السلام دا سوال چا را پاره حيث قالوا يا قوم عليوي لن نؤمن لك حتى نرى الله جهرة چې موږ به تاسو ایمان نه راوړو تر هغه وخت پورې چې موږ الله تعالی وینو پډا غډغلې فسأل نو موسی عليه السلام د الله تعالی نه د دې مبارک تاسو کو ليعلموا امتناعها لپاره دې چې د خلک پوه شي د دې په ممتنع کېدو باندې کما علمه هو لکه څنګه چې حضرت موسی عليه السلام پوه دی لکه څنګه چې حضرت موسی عليه السلام په خبره باندې پوه دی چې رؤیت بار تعالی ممتنع دی دغه شان موسی عليه السلام دا سوال جواب د دې لپاره وکړل الله سره چې د خلکو ته په ولګي چې رؤیت بار تعالی سره ممتنع دی پوه شو به معنی اواز ناراضی کنه وبان دویم نمبر د اعتراض دا غوډه دی چې لا نسلم منګ نه تسلیمو دا خبره ان المعلق عليه ممکن چې معلق عليه دا سره ممکن دی معلق عليه سره ممکن دی بل معلق عليه څه شی دی یعنی د رؤیت د تعالی معلق عليه دی کنه بل هو استقرار الجبل حاله تحركه بلکې د ټینګېدل د غر په داسې حال کې چې هغه حرکت کوي دا محال دی لکه پوښوي یعنی چې غر حرکت کوي او دا بیا هم په خپل ځای باندې ودرېږي دا محال نه دویم نه جواب ورکړل شوی دی او د اول نه چې نه دا لکه دغه خبره کړل شوې چې وجيب بان كل من ذلك خلاف ظاهر چې دوه خلاف ظاهر دي دوه خلاف ظاهر څنګه دي نو دا اول نه خبره جواب په دغه کتاب کې نه لیکل لاندې پر حاشیه کې لیکل دي چې بیا موسی عليه السلام په کار راو چې ارینی په ځای باندې څه ویلې اريهم دی ویلې او دا انظر الیک په دې باندې څه ویلې یو چې دې ویلې چې انظروا الیک چې داخله وګوري تا و دې څنګه نه ویلې شي الهغه پوښتنه به معنی او دویم نمبر دلیل جواب ولا ضروره في ارتكابه او دلیل ضرورت نه په ارتکاب کې على ان القوم وي د موسی عليه السلام دا قوم به خالینه دوه یا به ایمان لرونکي یا به ایمان لرونکي که ایمان لرونکي مؤمنانی چې موسی عليه السلام ورته چې لکه روایت بار دلام دنیا ده نو دا په خبره باندې به یقین کړو کنه بیا خو پکې د سوال ضرورت نشته چې مونږ الله یې او کدا کافری نه کاغور ته الله تعالی ورته دا کوله مو غوي چې نه دا غوښ نظر بندي دا خو الله دی نه او خبره ومنل على ان القوم ان كانوا مؤمنين كتردا قوم مؤمنان كفاهم قول موسى عليه السلام كافي بود دو پر موسی عليه السلام دا قول چې ان رؤيه ممتنعه چې رؤيه بعد لا ممتنعه ده وان كانوا كفارا او كافران لم يصدقوا في حكم الله تعالى بالامتناع ندوبه تصديق نه کو په حکم د الله تعالی چې دا ممتنع دي وايما كان يكون سوال عبثا وهذه یو چې خاصه کې دا سوال سره عبث ده پوښوي والاستقرار حالت تحرك ايضا ممکن او بل چې لګټینګېدل په حالت د حرکت کې دا ممکن دي بان يقع السكون بدل الحركه چې حرکت په دې باندې پکې سره شي سکون نشي وانما المحال اجتماع الحركه والسكون و دغه چې دغه محال چې نه هغه اجتماع د حرکت او د سکون ده چې یو ځای هم په یو ټیم کې هم رقیږي هم د کېږي دا خو دې نه ده کنه دا پوښوي لا ولا غیر چې نه ده لکه بخپل ځای باندې ساکینو الله تعالی ته تجلی کوم نو دا برقیږي بیا وړه کېدو نو په یو ټیم کې خونه ده کنه دا ممکن دي په یو ټیم کې دي پوه شو به باندې
ها دا اوسه دا مخکې سره دا اوس ولګوي چې ورؤیت الله تعالی ورؤیت الله تعالی سره جائزه في العقل جائزه في العقل کنا اوس په واجبه بالنقل دا واجب په نقل سره په نقل دلیل سره وقد ورد الدليل السمعي بايجاب رؤيه المؤمنين الله تعالى في الدار الاخره او وارد شوی دی دلیل سمعي یعنی نقلی دلایل په دې خبره باندې چې رؤیت د باری تعالی د مؤمنانو لپاره واجب دی په آخرت کې. اما الكتاب الله تعالی په قرآن مجید کې فرمایي وقوله تعالی وجوه يومئذ ناظره چې بعض مخونه به په دغه ورځ باندې تر او تازه وي الى ربها ناظره پر رب ته بسوي کتون کې وي الګه پوښښ به معنی نو خپل رب ته کتون کې وي نو ګوره دا خبره نه واضحه شوله چې الله تعالی ته به داخله جنن دا بګوري بعضی کسان دا کم کسان چې روی د بار تعالی نه مني کنه نو هغه څه معنی کوي چې وجوه یومئذ ناظره بعض مخونه په دغه ورځ باندې تر او تازه الى ربها ناظره الى په معنی وي دا دغه صوت د نعمت له اله په معنا سره د نعمت له اله او اله نو یدو د خپل رب طرف ته ناظرتون په معنا منتظرتون دي چې د خپل رب د نعمتونو به انتظار کوونکی وي د خپل رب د نعمتونو بسوي خدا خبر او چې نه دا غلط ده الګه پوښښ به نه معنی ځکه نعمت د الله تعالی د دې انتظار کول کېږي او بل دا چې انتظار دا مرګ دی او الله تعالی خپل نعمتونه بیانوي او الانتظار اشد من القتل دا نه محاوره ده کنه انتظار خو سخت ګران کار دی او دلته الله تعالی خپل نعمتونه بیانې په مؤمنانو باندې چې وجوه یومئذ ناظره الى ربها ناظره نه لګي انتظار معنی نشته لکه نه لګي محل دا الله تعالی د نعمتونو بیانول دي او انتظار کول دا خو سختی ده او بل دا چې لکه عربیان دا نظر په معنا د تفکر او غور فکر باندې استعمالي خو چرته هغه د انتظار په معنا باندې هغه نه استعمال کړي او دویم دلیل هغه دار چې الله تعالی فرمایي د کافرانو مبارک چې انهم عن ربهم يومئذ لمحجوبون چې دوی بر خپل رب طرف نه د خپل رب نه بر قیامت پر باندې بسي په پردو کې وي نه چې کافران په پردو کې وي نو مؤمنان به الله تعالی اني به او بل الله تعالی فرمایي للذین احسنوا الحسنى هغه سات چې نیکی کړي خپل حالتونه به وزیاده او زیادت به د زیادت نه مراد رؤیت د باری تعالی نه الګه پوښښ به نه معنی نو دغه درې دلایل د قرآن مجید نه دا ویل شول او اما سنت او هر چی سنت دي یعنی د سنت نه د رؤیت د باری تعالی دلیل د سنت نه د رؤیت د باری تعالی دلیل فقولوا علیه الصلاۃ والسلام انکم سترون ربکم کما ترون القمر ليله البدر چې تاسو به خپل رب دسی نه لکه څنګه چې تاسو سوال سمې شپې سپوږمۍ نه یعنی پیغمبر علیه الصلاۃ والسلام په مجلس کې دا وی چې الله رسول الله صلی الله علیه وسلم هته دا بوله تاسو کو هل نرى ربنا یوم القیامه قیامت په باندې بمنګه پر رب اینو نو الله دا پیغمبر سره دی او څنګه بینو پیغمبر صلی الله علیه وسلم او فرمایل چې تاسو نور اینه کنه نه سپوږمۍ د سوال سمې شپې سپوږمۍ نه کنه نه وینو تاسو په کې څه تکلیفي ویني تکلیف نه یار سره د خپل کور نه خپل ځنې نه وي دغه شان دی تاسو الله تعالی دې نه ویني واځي الله پاک دې ټول درا نصیب کړي خا وهو مشهور نو دا حدیث نه دا مشهور دی رواه 21 من اکابر الصحابه رضوان الله تعالی علیهم اجمعین چې دا 21 صحابه کرامو نه چې دا نقل کړل شوی وعمل اجماع او اجماع په دې خبره باندې مناقض ده هو ان الامه كانوا مجتمعين على وقوع الرؤيه في الاخره چې دا اجماع مناقض ده په دې خبره باندې چې رؤیت د بردار په آخرت کې ممکن ده وان الايات الوارده او دا آیاتونه چې کوم وارد شي دي په ذلك محموله على زوائدها دا محمول لبقل ظاهر باندې ثم ظهرت مقاله المخالفين بیا ظاهر شي دي مقاله د مخالفین وشاعت شبههم او دغه شبهه او دغه تاویلات لنده فارشي ډیر شوی دي واقوى شبههم من العقليات دي نو سبب وان شاء الله چې ډیر شبهه دي نو عقلي شبهه کمی دي او سمعيات کم دي زه وایم